ودا غلام یونس تللی حضرت یونس تللی حبیب یونس مشر حاجي صاحب چې کوم دی د هغې محمد یونس د هغې حجره دا چې کوم دی د دې زیږي نه شروع شوې ده د هغې ناستې دغه ځای کې دا د هغې حجره ده دا ډېر زبردسته د باکنډی د حضرت یونس حضرت محمد یونس غلام یونس حبیب یونس دا د هغې حجره شاته دغه چې کوم دی کورونه دي او هغې هسې هم د ګرینري هم ډېر زیات شوق لري د هغې ناستې خو دلته کې چې کوم دی نو دلته په دې دیوال باندې چې دا کوم کشیدهکاري شوې ده نو د دا کاریګر چې کوم دی د سره لږه خبره کوو جی قدرمنو کتونکو دا وخت چې کوم دی نو زه د کوز دیر تحصیل علیزي باغکنډی کې چې کوم دی نو ولاړ یم چېرته چې د محمد یونس غلام یونس حبیب یونس او حضرت یونس ته حجره ده او په دې حجره کې دا دیوال چې کوم دی نو دا لږ چاودلی و چې د هغې نه دا افغان صاحب زمونږ د ټکر د څنګه د پوره پوره نوم څه دی عمرزاده افغان چې کوم دی نو د ټکر سور پل دی راغلی دی او دا مصوري کوي د شاعر هم دی د ادیب هم دی د کتابونه هم لیکلي دي په ټکر باندې ټکر په تاریخ وروسته را روان دی په دغه والا باندې د نور څه کړي دي د هغې سره به مونږ خبرې هم کوو او د ده چې کوم مصوري ده هغه به هم تاسو ته ښایو دا قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ عمرزاده افغان د سور پل ټکر تخبای ضلع مردان دی که نه مردان سره چې کوم تعلق ساتي دا تاسو ګورئ په دې دیوال باندې دی چې کوم دی نو دا نقشې دا پاڼې دا جوړی مخامخ ورسره دغه چې کوم دی نو د باب خیبر دی او بیا ورسره چې کوم دی دغه څنګه چې باب خیبر دی په دغه انداز باندې دغه شوي دي دا چې جوړولی دا سری ده زړه ستن ده او دغه اوس چې کومه جوړی دغه هم په دغه انداز باندې چې کوم دی نو ښکاري او دغه شانته دا ونه او دا دا ولې دي دا ګملې دي دا ګملې دي دا ورسره هم ګمله اول جال لغه کړی دا هم او د سره سره دا د بوډۍ ونه او دا بوډۍ او ورسره چې کوم دا ونه ده دا هغه ځای نه شروع شوې ده او بیا په دیوال باندې دا سره د مرغۍ جاله چې کوم په دې ونه کې کړې ده بچي محفوظ دي نه د انسانانو وایي دا خو په دې باندې بیا بحث کوو دا د دې څه مقصد دی دا تاسو دا دغه چې کړی دی دا جاله ده دا مار ختلی دا بچي خوړلي دي واپس را روان دي دغه لاس دا مار چې کوم دی نو ختلی دی په دې جاله کې او واپس را روان دی د مرغۍ بچي خوړلي دي دا خفیه لاس دی هغه خریبي دغه خفیه لاس چې کوم دی نو دی دا ټال پکې دغه دی او دا ټال چې کوم دی نو ریبي دا خوشحالي چې کوم ده دا تس نس کړې ده د انسانانو د خوشحالۍ هغه خفیه لاس چې کوم ټالونه کټ کوي دلته کې خوشحالي کټ کوي د هغې عکاسي پکې کوي او دغه ټال دی دا لږ مخکې تاسو ولزره ټال رالم لږ دا ټال چې کوم دی نو دا ورسره دغه بوډۍ وګوره دا تاسو بوډۍ ده ډېر زبردست چفل ډېر ایون ډېر ښایسته ډېر زبردست ګملې مې راغستې ورېږه خو به هر حال دا یو عکاسي ورکوي چې دا ونه چې کوم ده نو په دې باندې چې دا کوم ټال دی د خوشحالۍ د قومي وحدت مخکې به دا چې کوم دی نو په بڼونو کې به چې کوم دی نو خلک تلو په اخترو کې او په ټالونو به ځنګل په باندې چغونو به ځنګل دا خو پیاله چې کوم دی زموږ دغه خوشحالي اخلي او دلته کې دا ارۍ چې کوم دی نو ورکړې ده دا خاښونه چې کوم دی دا کټکی او دغه ماشومه چې هغه زانګي نو مطلب دا چې د هغې نه د خوشحالي اخلي دغه ونه ده دغه شانتې بیا په دې کې دا چې کوم دی نو د مرغو جاله چې دی ته دا مار چې کوم دی نو ختلی دی او دغه شی بچي د مرغۍ خوړلي دي او بیا راکوز شوی دی نو دا دواړو صورته کې لکه زناور هم دلته کې محفوظ نه دي چرنده پرنده هم محفوظ نه ده او انسان چې کوم دی نو هغه هم محفوظ نه دی دا بیا لاټین چې کوم دا رڼا علامت دی او دا ورسره چې کوم دی د علم علامت دی او دا هم
ډېر په ښایسته انداز کې چې کوم دی نو دا وګوره دا سره د تیلو د اچولو او دغه چې کوم دی د باتۍ د خېژولو او د شیشې د بره کولو دا ورسره چې کوم دی نو بیا شیشه ده دا ورسره چې کوم دی هغه ځای دی دا بله ګمله ده او دا چې کوم دی بله ګمله او ورسره بیا دا بله ګمله جې دا په دې ګلونه شو دغه د پوزکي په شان جوړه او دا د پوزکي په شان جوړه شوې ده دا ګمله ده دا بله ونه ده زبردست او دا بیا چې کوم دی نو دلته بله ونه او دا ورسره بیا د چینار پاڼه لکه رڼا کتې دا بله چینار دې کې به فکر ګلونه پکې کړو دا خیر بس دلته راشه دې باندې لږه خبره کوو په دې ټول څیزونو باندې که نه چې دا چې کوم دی نو دلته دې ته ودرېږو بس پوستکې دلته په دې ونه باندې به لږ بحث وکړو پوستکې خو هغه ها پوستکې ښه ده یو ګمله کې ګل کرلی ها دې ونې نه دا پوستکی چې کوم دی دا په داسې انداز راولاړ شوی من دل دا رنګ تا د ونې په کار ده چې ورکړی و یاره د سیمنټو نه په کار نه رنګ خو بیا ورکوو ښه رنګ به بیا ورکړو چې کله رنګ کې به ډېر ملدار کړي او دا ټوله خواري چې کومه دا درجې قدمونو کتونکو دا زمونږ د باکنډی چې بسم الله الرحمن الرحیم زه عمرزاده افغان تاسو ته مخاطب یم او دا زموږ ملګري دي په باغکنډۍ کې د هغې حجره ده او د دې څه کرک راغلي نو په هغې د پاسه موږ دا ونې جوړې کړې په دې کې ما اول جال لګولی بیا هم پرې د پاسه سیمټ لګولی بیا هم پرې دا د ګلونو د ونو د پرې کولو د غوټو دغه شکل جوړ کړی دی مرغۍ بچی محفوظ دی نو د امن د ترقي چې کوم ده د دې ټولو مسلو حل چې دی نو امن دی چې امن په دې وطن کې نه وي نو یو کار هم نه کېږي ترقي نه چې واپس په دغه ځو بدې ورځې ته به ځو او الله تعالی دې زموږ په دې وطن کې امن راولي او سوکالي دې خدای راولي نو موږ د دې په هره خبره کې یو تصویر کې یو میسیج یو مقصد پکې نو د دې موږ دا مقصد اغستی دا میسیج هم ورکړی چې یاره دا د خوشحالو ټالونه شلول نه دي پکار د بچو د مرغو د بچي چې کوم دی دا دغه نه دي پکار وژل نه دي پکار نو ماران یې خوري څوک مطلب دا دی چې د ټالونه غوسوي نو داسې خلک زموږ په دې وطن کې داسې عناصر دي چې هغه نه غواړي چې دا ملک دې ترقي وکړي دا خلک دې سوکاله او خوشحاله وي آباد دي وي اسوده حاله دي وي نو په دې وجه باندې موږ د دغه خبرو دغه کړې ده اشاره کړې ده نو نور به هم داسې پکې جوړو او دا مطلب دا د خیبر دروازه چې کومه ده په دې باندې خپل یو دغه کړی دی دې کې لا کار پاتې دی نور پکې هم څه دغه جوړو د ثقافت د تاریخ داسې نښې په نښانې پکې موږ دغه کوو چې د هغې دغه ورکو او تاسو ته خوند هم واخلئ عبرت هم ترې واخلئ نو زه د اسرار ملګري او د دې کیمرې ډېره شکریه ادا کوم د خیبر ټي وي چې زمونږ د دې خبرې دغه یې وکړو خلکو ته او تاسو ته پیش کړو ډېره مننه ډېره مهرباني تشکر